جهیز د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ دا چې کله واده ماده کېږي که نه، د جینۍ د طرف نه چې کوم سامانونه ځي، نو آیا په شریعت کې د دې څه حقیقت شته او که نشته؟ نو ګوره جي، زمونږ په دې معاشره کې ډېر مسایل داسې دي چې هغه اجتماعي دي، موږ ټول پکې اخته وي او پته هم دراته چې دا څیز ټیک نه دی، لیکن بیا یې کوو. په هغه اجتماعي مسایلو کې یو مسله د جهیز هم ده. جهیز څه ته ویل کېږي؟ دا د عربی ټکی دی او دا هغه سامان ته ویل کېږي کله چې مسافر په لاره باندې ځي که نه، د لارې کوم سامان ځان سره اخلي، دغې ته جهیز ویل کېږي. یا مړی چې قبر پورې وړي او دغه څومره اوزار یې دغې ته جهیز ویل کېږي. یا ناوې چې کله بل کور ته ځي که نه، او د بل کور ته د ودانولو دپاره چې هغه ځان سره وړي څه شي، دې ته جهیز ویل کېږي. د نبي علیه الصلاة والسلام په دور او زمانه کې د جهیز بالکل تصور نشته، نه په قرآن کې شته، نه په احادیث مبارکو کې شته. چې کوم مروجه جهیز دی، نه په صحیح سته کې شته، هېڅ کې هم نشته. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خپلې لوریانې واده کړي دي، 4. څلورو کې یو لور چې کوم ده، بی فاطمه رضی الله تعالی عنها، هغې له د واده په دغه ورځو کې څه سامان کړو. د دې نه علاوه د نبي علیه السلام نور چې څومره لوریانې دي، نو د نبی علیه السلام د کور نه ورسره څه نه دي کړي، او نه په دغه دور او زمانه کې داسې واده شوی دی چې د جینۍ د کور نه به هلک له ستلي. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وه، دا په حضرت علی رضی الله تعالی عنه باندې واده کېده، او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام په پرورش کې و، وړوکوالي نه د نبی علیه السلام سره اوسېدو. نو دا غریب څه خپل کور نو، نه څه سامان مامان وسره. نو نبی علیه السلام ولا خپل چې کله لوره ورکوله، نو یو بالغ لور دی یو بالغ ورکړو چې دا ځان سره یوسه. دغسې د خاورو یو څو لوښي چې کوم دي، دا بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها سره د پلار د کور نه تلي، دا معمولي سامان تللی دی. دا هم دې د وجې نه چې هغه سره څه حضرت علي سره څه د سره. دې نه علاوه نور داسې څیز نه دی تللی، او نه داسې واده شوی دی په هغه زمانه کې چې هغې کې باقاعده ډیمانډونه شوي دي چې یاره ته به دا کړې او ته به دا کړې، داسې هېڅکله نه شي. دا یو زمونږ په دې معاشره کې یو لوی ناسور دا راغلی دی چې صاحبه دا واده یو لویه مسله جوړه شوې ده. د دې د وجې نه ډېر ښه کورنۍ او ډېرې ښې رشتې چې کوم دي په کور باندې ناستې پرتې دي. ځکه چې غریب سړي له څوک رشتې له ورشي چې د هغه لوریانې به اگر چې شکل و صورت نه او کردار او اخلاق نه به ډېرې ښه وي، خو هلته مالي حیثیت یې نه وي، نو د دورشل نه را واپس شي. ګجې پته ورته ولګي چې صاحبه دا به زما زوی له څه ورکړي. سبا خو بعضې خلک په بچو باندې تعلیمونه وکړي او بیا دغه تعلیم خرڅوي، چې کله وله نکاح کوي که نه، اوس ځای وله ګورو، نو داسې ځای وله ګوري چې د هغه د کوره صبر څه راشي، او باقاعده بیا ډیمانډونه هم کېږي چې لور له به د ګاډې والي چې ځي راځي پکې.
فریج به م ورله والی ایر کنډیشن به مو کې دا به مو کې او دا به مو کې او کله کله داسې وي چې مور ته ولا نه وي یا پلار ته جینۍ ته وي جینۍ ته رنګ به ورپسې وکړي خاوند یا خواښې او ورته ویې لمسی یې ګورې مور ته دې ووایه چې فرج دله وکړي او د هغې غریبانانو په کور کې درک نه لګي د روټۍ او د بړستونو غټ بکس به درله کوي او ایر کنډیشن به درله کوي نو خو ماشومه ده هغه بیا مور او پلار ته لګیي چې شابه ماله دا وکړه او چې نیکې ورله نو بیا هم مسلې ځکه چې کوم کور نه جهیز نه دی تللی که نه نو هغې کې هم ډېرې مسلې بیا پیدا شوي دي بیا دا جینۍ چې کله د کم جهیز سره لاړه شي واده شي نو اکثر خواښې وسقر بیا وخي په کور کې لاس پې اوچتوي او چې کوم د کور نه برابر وي که نه هغه له خو څوک ډب ورکړي چې کوم لږه د کور نه برابر تلي وي هغه ته خدای شته که د عسکر او خواښې خبره هم کولی شي خو دا کومه چې لږه غریب وي او د کور نه لږې کمزورې تلي نو سکر پې د هغه ځای نه اواز راوباسي خواښې پې د بل ګوټ نه اواز راوباسي او وهل ټکول کوي غریبان کله کله داسې وي چې خبره طلاق ته ورسي کله کله داسې وي چې غریبه خودکشۍ ته جوړه کړي پیغورونه ورکوي وله تا د مور څه کړي تا د پلار څه کړي خو پرې دوو جوړو کې وي راغلی دا فرج خو زمونږ دی او دا پلانکې شی زمونږ دی او دا زمونږ تا سره وړي دي ځان سره دا پیغورونه بیا ورکولی کېږي نو دا زمونږ د دې معاشرې یو غټ ناسور دی او دا موږ ځان ته په خپله جوړ کړی دی اوس که خان دی او که مالدار دی او که نیک دی او که بدعمله یې ټول بګېخته دي یو هم دې ځان نشي خلاصولی نن کې موږ د دې قرآن A to Z مطالعه وکړو که نه چېرته هم پکې د نکاح بحث پکې راغلی دی طلاق پکې راغلی دی د وراثت حکم راغلی دی احکامات راغلی دي لیکن جهیز پکې نوم هم نشته چې ته به لور له دومره دومره کوې دومره به کالي کوې او دومره به دغه کوي او دا به هم وله کوې او دا به هم وله کوې لهذا د دې څیزي مخنیوی پکار دی او مخنیوی به څنګه کېږي کله چې ته زوی له لور کې داسې ځای کې وکړه چې هغه غریبانان یو ته ترې ډیمانډ ونه کړي پته هله لګي چې کله ته زوی له رشته کې او داسې ځای ته ورشي چې هلته هغه کمزوري وي او ته ترې ډیمانډ ونه کړي چې زما زوی له به دا هم کړي او دا هم کړي او دا به هم کړي هله پته لګي بیا نو هر سړی د خپل ځان نه شروع وکړي چې یاره زه د خپل زوی دپاره رشته کومه نو بزنس او کاروبار به ترې نه جوړوم بلکې دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی او په حقه سنت باندې به څنګه سیسټم یې ټول یې الټه ګوره اسلامي واده دې ته وایي که نه چې کله ته نکاح وکړې د نکاح په موقع باندې چوارې ورکه بل داسې خواږه څیز ورکه تقسیم کا نکاح په جومات کې وکړه زموږ خلک نکاح په چته کوي یا په بیټکو کې کوي یا په حجرو کې کوي او که نه کوي په جومات کې څوک هم نه کوي حالانکې د نکاح دپاره اعلان د جومات شوی دی چې جومات کې نکاح کوه چې ټولو ته پته لګي چې د پلانکي لور چې کوم ده پلانکي وکړه او دا اعلان ښه دی دې دپاره د سبا دغه پلانکي لورو د پلانکي زوی سره ولاړئ د چا به دا بدګماني نه وي پردی هلک دی ولې پته د خلکو ته چې د نکاح شوې ده نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې د نکاح اعلان کوئ په جوماتونو کې کوئ چې کله نکاح وشي نو خلک چوارې ورکي یا شیریني مټۍ وغیره بیا د نکاح نه بعد د خپل وس او د طاقت مطابق ولیمه وکړي د نکاح نه بعد د رخصتۍ نه بعد زمونږ سیسټم څه شی دی صاحب جنۍ به په خپل کور کې ناست دی او دلته به صاحب دیګونه هم پاخه شي دلته به میخې ملالې شي او هغه به وخوړی شي او د هغې نه بعد به جنۍ راولي ته دا ولیمه کوې د څه څیز ولیمه خو وایي دی ته چې ته جنۍ راولې د هغې نه بعد ته خوراک وکړه په مېلمنو باندې
دا خو نه چې جینۍ هلته کور کې ناسته او ته هلته مخکې خوراک وکړه بیا جینۍ راولي دا څه لپاره راولي دا ولیمه تا د څه وکړه دا ولیمه اسلامي واده دی ته وي چې صاحبه چې کله ته جینۍ کور ته راولي په سبا باندې ولیمه وکړه د خپل وس او د طاقت مطابق دیګ پکې لس پکې چر څونه ستا خپل وس او اسراف به نه کې داسې به نه کې چې د بل نه پکې بیا قرض راواخلي چې نه زمونږ دا خلک به څه وایي چې د خوړو میخ حلاله کړې نه وه ده خو د دونه بېکار روجې پخ کړی دی نه خپل وس ته به ګورئ شریعت تا په دې باندې نه پړه کوي چې ته به د بل چا نه قرض راخلي نو دا نکاح چې کومه ده ډېره اسانه ده خو چونکې مونږه ګرانه کړې ده د دې په وجه باندې ډېرې ماشومانې تور سرې په دې کورونو کې داسې ناست او یو بله اهمه خبره ډېره کورونه پلاران درکناردارونه نه دي ډېر رونه داسې دي چې خپلې خویندې په کورونو کې زړې کړي په وجه د دې چې د دغې خویندو یې د دې رونو سره ایسي وي په کورونو کې یا په جایدادونو کې نو بیا دا رونه دا خویندې نه ورکوي هلکه دا خور مې ورکړه نو 5 کنه هلکه پټۍ لاړه ځمکه لاړه د هغې په نوم دغه به لاړه شي د دې په وجه باندې ډېرې جینکې چې کوم دي دا دې زړې شوې 40 کالو ته ورسېدي په دغه ارمان باندې ولې نه ورکوي د دې به الله پاک تپوس کوي څنګه ستا خواهشات دي ستا ضروریات دي او ستا دپاره نکاح ضروري ده دقسې د دې جینۍ دپاره هم ضروري ده دا یو انسان دی یو ضرورت لري الله پاک څنګه ستا دپاره بندوبست کړی داسې د هغې دپاره هم کړی دی نو ډېر خلک چې کوم دي د دې وجې نه لوریانې نه ورکوي چې یاره که دا مونږ ورکړه نو بس زوم له به مې دونه ځمکه لاړه شي د دې وجې نه هم ډېرې جینکۍ چې کوم دي هغه په کورونو باندې پاتې شي او دا هر څه زمونږ د خپله لاسه کېږي که چېرې مونږ په خپله باندې د خپل ځان نه شروع وکړه که نه او دا نکاح مونږ په خپله باندې اسانه کړه نو په کلي کې چې یو که داسې نکاح وکړي نو دا رواج جوړ شي لاره کوله وشي نو بیا ورو په خپله باندې خو چې کله د یو بل مقابلې شروع شي هلکه حاجي صاحب یو میخ حلاله کړې ده بل وایي زه به 2 حلالوم حاجي صاحب په میاګانو کې جیره کړې ده بل وایي چې زه په نوابانو کې کوم دله د کور نه هلک له چې کوم دی ګاډی راغلی دی موټر راغلی دی بل وایي ما له به ښه شی راځي نو چې کله مقابلې شروع شي نو بیا دا غریبانان خلک چې کوم دی دوی ته نور هم بیا ګرانېږي لهذا د دې جهیز دا مروجه چې کوم جهیز دی زموږ په دې معاشره کې چې کوم مشهور دی د دې اړو بلکل څه تصور په اسلام کې چې کوم دی دا نشته او دا بلکل زیاتې دی او ظلم دی او دا ډیماند کول دا خو بلکل بیا سور ناروا ده یو انسان الټه ډیماند یې کوي چې ته به دام کوو ته به دام کوو بعضې خلک وایي که نه هلکه لور له به دې دام کوو لور له به دې دام کوو دا بلکل ناروا ده او دا جایز دی الله دې موږ ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي